د مولانا مودودي یو کتاب دی رسائل مسائل ورته وایي. هغې کې دا سوال ته چا کړی دی چې دا ګیره پرېښودل دا څنګه دي؟ نو مولانا مودودي رحمت الله علیه وایي چې دا ګیره د پیغمبر خدا داسې سنت نه دي چې ګینې خری نو ویې خرایه او که پرېږدي نو پرېږده، بلکې دا داسې سنت دی چې پیغمبر خدا پې په خپل عمل کړی او د 1,40,000 پیغمبرانو سنت دي. دلته زموږ په ډکي کې یو سابق صاحب تېر شوی، الله دې وبخي، اوس الله ته تللی دی، اوس په رښتیا ځای ته رسېدلی دی. هغه یو پامپلیټ لیکلی و، نو پای کې دا هم لیکلي و چې مودودي په شرک کې واقع شوی او دا هم پکې لیکلي چې رسائل مسائل مې راواخیسته ومې کوته نو مال دې دروغو ته وګوره. هغه وایي داسې سنت یې نه دي چې تشه ویلي دي، عملاً یې ګیره پرېښیم له ټول عمر دا یې ویلي. او مولانا پکې دا هم ویلي دي، یو واقعه ذکر کړې ده چې یو انګریز مسلمان شو. چې انګریز مسلمان شو نو خپل خپلوان ورته راټول شو، مبارکبادي ورکړه، ښه دی چې مسلمان شو. وایي بله ورځ هغه ګیره پرېښوده، چې ګیره یې پرېښوده نو بیا ورپسې خپلوان راټول شو چې بایی مسلمان شو، موږ درته هغه ګونه کوو، ښه دی وکړه چې مسلمان شو، خو په اسلام کې خو دا ګیره دونه ضروري نه ده چې تا ګیره هم پرېښوده. یا نو مسلم ورته وویلي چې زما دې څه کار نشته چې ګیره په اسلام کې ضروري ده یا نه ضروري، خو ما هغه شخصیت ګیره پرېښو چې په چا باندې ما ایمان راوړی دی. دا مولانا مودودي په رسائل مسائل کې لیکي. او دروغجن مولیان دلته ورپسې دا لګی تړي. یو هلک ډېر ذهین هلک په 10م کې و، موږ چې میاجان کلي ته اول رالو نو بس زه خو په دې باندې د پخوا نه مشهور یم چې دی په جماعت اسلامي کې دی او یقینا پکې یم، د اقامت دین دپاره زه ورسره یم، دې کې څه شک نشته. مولانا مودودي دا ټول مولیان چې راجمع کړي هغه نقطه هم نه رسي، اورې. نو هغه هلک ما پسې راغی، د قرغ و هغه هلک، ما ته یې وویل چې مولوي صاحب زما یو پامپلیټ یې راوړه د سیدونو د ګوتو دی دونه ډکي ثابت صاحب، هغه یې ما ته وښود، ویل دا خبرې په دې کې دا څنګه دي دا. نو ما ورته ویل چې وړوکیه د دې ټولو خبرو جواب درته وکړم که یو ځله پکې دروغ ثابت کړم دا نور به راسه منې. ویلې بس یو راته پکې دروغ ثابت کړه نور به زه منمه بیا. ما دلته کښېنه جومات کې مې کښېنه او کور ته لاړم، تفهیم القرآن مې ول راواخېسته سورې انعام دا ځای. اوس تفهیم القرآن ما سره ګاډي کې پاتې شه، رانه ګاډي کې دی، دین ما ورته هغه ځای ښوده، نو تفهیم القرآن مې ول راواخېسته او بالغ مې ځان سره وړی، ما ورته ډډه وویله او هغه هلک ډېر قابل هلک و، ما ورته ویل تفهیم د دې ځای نه شروع کړه. هلک شروع کړو، اردو ده که نه، مزار بس شروع شو چې هغه ځای ته ورسېده. مولانا مودودي چې هلکه که دا ابراهیم علیه السلام ناظر شي او مستدل شي نو بیا به سوال نه پیدا کېږي چې دا په شرک کې واقع شي. نو مولانا جواب نه دی واقع شوی، چې دا ټکي ورسویل چې نه دی واقع شوی، بعد یې وکاته. ما ورته څنګه رښتیا راته ووایه، ویل دروغ دي. نو ما دا ټول پامپلیټ دروغ دي، دا پامپلیټ دی دا ټول دروغ دي، دې کې یوه خبره رښتیا نشته او که ټیم در صحیح چې ټول درته دروغ ثابت کړو. اوس هم زه دا وایم چې ټول دروغ ثابت وو. او دې باندې دا ما سره تلي مو هلته بیا رانه ایسي خلاص کړ، مناظره یې راسه کوله. دا زما نه مخکې ځکه نه راځي، د دې دړې ما کتلي دي په دې علاقه کې، دې داسې څوک نه پرېښود، دا ورپسې ټول راټولېدل. خو دا ما بوتله د ایسي مخې ته چې هلته کېناستل، بیا موږ مناظره نه کوو. اوس هم تفهیم القرآن دا دی پروت دی، او چې چا شوق زه ورته وایم دا وګورئ، دا دروغ معلوم کړه چې دا مولیان سره د ګیرو نه، سره د لوی لوی پټکو نه څونه دروغ وایي. په دنیا کې چې څوک د دین کار کوي او د حق کار کوي، دوی د هغې ته فتوه په هغې باندې لګوي، پوهېږئ په دې باندې. د دې وجې نه خدای خوار وزار کړه او د مولانا مودودي ازار ووال ده. نو خبره مې تاسو دا کوله.